اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مختصرا قربانۍ احکامو په باره کې څو مسئلې ذکر کوم. یوه دا دی چې قربانۍ درو قسم ته ځناورو کې کیدای شي. اول اوښ دی، دویم نمبر کې غوا دی، سخندار دی، مخه دی، دریم نمبر کې میږ او وزه دی. او ټولو نه افضل او ثواب یې اوښ زیات دی. ایمو طرف ته اوښ تصور ډېر کم دی. اوښ کې اوسه پورې قربانۍ مو نه دی کړي. تاسو ته به یاد وي دسترخوان امام حسن یو اوښ راوستی و، ټوله کورمه ورسې راغلي وه، خو خلکو ته یې وایي وتیکه هم ځنو ته نه شوه میلاوي او روژې میاشته وه. نو خلکو نه اپیل دا دی چې که څوک استطاعت لري وسدار وي پکار دی چې اوښ راولي هغه نهر کې تا دا څه دا دستور کورمې کې رایج شي. دویم نمبر کې غوا سخندار دی چې دلته ښه ذبح کیږي او دریم نمبر کې میږ او وزه دی. احتیاط واجب دا دی هغوی سیستني چې اوښ 5 کالو نه کم نه وي او غوا او پسه وزي پسه هغه پکار دی 2 کالو نه کم نه وي او مړي پسه هغه 7 میاشتو نه کم نه وي پکار دی. دویم مسله دا دی چې مستحب قربانۍ کې هغه شرطونه چې واجب قربانۍ کې دي هغه کې شرطونه نشته. مثلا دا یې که چیرې ړوند دی، کوڼ دی، یا ګوډ دی، یا یې غوی کټ دی، یا یې ښکار مات دی، یا خسي دی، یا منده دی، دوی کې ته قربانۍ کولی شي، جایزه دی. ګرچې افضله دا دی احتیاط دا دی چې اجزای سالم وي او غوټ وي، دا بهتر دی، ثواب زیات دی، فضیلت زیات دی. او کوم ځناور د خونې کې ساتلی وي هغه که قربانۍ کې الولایي مکروه دی. او بله مسله دا چې بیمار ځناور یا کمزورې یا عیبدار ځناور کې قرباني ته کولی شي، فرق نه کوي. او دریمه مسله یوه مسله دا دی چې قربانۍ ځناور کوم پستکی دی هغه صدقې کې ورکوله مستحبه دی. مثلا یتیمخانې ته یې ورکړي، مدرسې ته یې راوړي، یا ځنه ادارو ته یې ورکړي، ځنه غریبانو ته یې ورکړي. هغه که چیرې کساب ته ته بطور اجرت مزدوري ورکوې مکروه دی. او بله یوه مسله دا دی چې قربانۍ کوونکی کس هغه قربانۍ والا پسه مال عقیقې کې یا څه به وایي شي. عقیقه یې که نه دی شوي هم قربانۍ نیت ورته وکړي هم عقیقې نیت ورته وکړي، به یو پسه هم قربانۍ شو هم عقیقه شو. کومو کسانو عقیقه نه وي شي هغوی دپاره ښه بهترینه مسله دی ده. هغه نه علاوه یوه ځناور کې څو کسان شریک کیدای شي، 2 کیدای شي، 15 کیدای شي، 10 کیدای شي، 100 کیدای شي، څه مشخص معین تعداد نه دی خیلی شوی. نو که چیرې څوک بېوسه دي یا دا دی چې ځناور کم میلویږي یا قیمت دي نو هغوی ته بهتر هم دا چې شریک شي. او بله مسله دا ضروري مسله ډېر کسان اول ورځې خامخا قرباني کوي. نه، اول ورځې قرباني کوله عید قربان ورځې احتیاط مستحب دی چې ته یې وکړي، وګرنه ته 3 ورځې دا قرباني کولی شي. عید ورځې یا کولی شي، عید په 2مې ورځې خواره ورځې سموتې، عید په 3مې ورځې یا دا قرباني ته کولی شي. ډېر کسان پکار دی چې عید ورځې عید مصروفیات وکړي، یا که چیرې مشغول دي، وزرونه دي، مختلف شیونه دي، هغه کې مصروف دي هغه وکړي پکار دی. عید په 2مې ورځې قرباني وکړه، عید په 3مې ورځې قرباني وکړه. اخري مسله دا چې ډېره ضروري دی هغه دا چې قربانۍ کوم ټایم دی. قربانۍ ټایم دا دی چې کله میره سترګه څرګنده شوه، میره سترګې طلوع وکړلو، هغه نه ستاسې قربانۍ ټایم شروع کیږي. او اندوره څه یو عید المنځه ټایم تیر شي، یعنې چې کله میره سترګه څرګنده شو عید المنځ څومره ټایم کې کیږي، مثلا غنټې کې کیږي، هغه ټایم تیر شي، هغه نه بعد دا قرباني پکار دی ته وکړې، شروع یې کړې. پروردګار عالم د موږ ټولو ته قربانۍ کولی توفیق نصیب کړي او قربانۍ والا خلکو نه د قربانۍ قبول او منظوره وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.